الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها صدق الله العظيم. محترم سامعين، دا د سورة البقرة شپږویشتم نمبر آیت الہ العالمین بیان فرمائی ان اللہ بشک باری تعالی لا یستحیی نپریب دی ان یضرب دا چی بیان کی مثلا مثال ما بعودتا دماشی فما فوقها یا زیاد دغه ماشینا فاما الذین بس هغه کسان آمنو چې تصدیق کړي یقیني کړي فیعلمون بس پویږي دوی انه چې دا مثال الحق حق دې من ربهم لجانب رب دوینا واما الذين او هغه کسان کفروا چې کافران دي کفر کړي فیقولون بس وای دوی ماذا اراد الله بهذا مثلا دسی اراده کړي باری تعالی په دغه مثال سره یضل گمراه کوي الله رب العزت به پدې سره کثیرن ډیر لرا ويهدي او هدایت ور کوي الہ العالمین به پدې سره کثیرن ډیر لرا وما یضل او نه گمراه کوي به پدې سره الا الفاسقین مگر فاسقان الذين دا فاسقان هغه کسان دي ينقضون چې ماتوي دوی عهد الله وعد الله رب العزت من بعد ميثاقه فصلا محکم والی د وعدی د باری تعالی نه ويقطعون او کټکوي دوی ما هغه امر الله چې امر کړي الله رب العزت به پاغي سره ان یوصلا دا چې پیوست کړي شي ويفسدون او فساد کوي دوی فی الارض پزمکه کی اولئک هم الخاسرون ام دغه کسان نقصان اوچتون کی دي. دا دغه آیتونو لفظي ترجمه وا. مخکې آیتونو کې الہ العالمین سم مثالونه ذکر کړي د دې د شان نزول متعلق چې څه شان نزول دی دغه آیت. نو بعض علما مفسرین اکرام دا خبره کوي چې الله تبارک وتعالى د منافقانو مخکې دو مثالونه ورکړل چې یو مثال د اور ورکړي او بل مثال د باران. و چې کله الہ العالمین هغه مثالونه ورکړل نو د منافقانو دا خبره وکړه چې د الہ العالمین سره دا مثالونه نه خایيږي، دومره بلند او اوچت مرتبه والا ذات سره دغه شان مثالونه بیانول دا نه خایيږي. نو باری تعالی دا آیت نازل کړ چې الہ العالمین نه پریږدي داسې مثالونه بیانوي. بعض مفسرینو د دې شان نزول داسې بیان کړي الله تبارک وتعالى د کفارو د بوتانو د عبادت او د بوتانو هغه سپکاوي بیانوي. الہ العالمین فرمای ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا، یعنی د بوتانو بارک الہ العالمین فرمای چې تاسو د بوتانو عبادت کوئ. الہ فرمای چې کله یو مچ راشي مچ دغه د بوت تپاسه کینه او شیتی واخلي لا یستنقذوه، نو دا بوت داسې نشي کولی چې یاره دغه مچ نه دا شی ور بیرته واپس کړي. نو ضعف الطالب والمطلوب، نو هغه طالب کمزوري دی او مطلوب یعنی بوتم کمزوري دی او چې د بوت عبادت څوک هغه کمزوري دی. یو حقارت بیانوي او بیا مثال الہ العالمین د څه شي ورکوي د ذباب د مچ ورکوي. په بل ځکه الہ العالمین د دوی د عبادت مثال د عنکبوت دا جولاګي چې دا کم کور جوړي د دې مثال ورکوي چې د دې الہ العالمین فرمایي چې اتخذت بیتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، چې کله دا جولاګي دا کور جوړ کی وې دا کور ډیر زیات کمزوري په کورونو کې. نو دغه شان د دې د عبادت یا د دې د بوتانو د عبادت کول
د دې د عبادت او د بوتانو مثال باری تعالی په دغه مچ او یا د عنکبوت سره ورکړل. نو چې کله باری تعالی دغه مثالونه ورکړل د کفارو د مشرکینو دا خبره وکړه چې باری تعالی سره خدا نه خایيږي چې داسې مثالونه ورکړي، یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم رب سره دا نه خایيږي چې هغه داسې مثالونه ورکړي. نو الہ العالمین او فرمایل او بل دا یو قاعده ده چې کله د یو معزز شی مثال ورکړي هغه به د معزز شی سره ورکړي. دا قرآن عظیم شان عجیبه اسلوب والا کتاب دی، ما او تا د طرز او طریقه مخی. مثلا صحابه کرام کله چې هم د رسول الله مبارک د مخ مثال ورکړي دي، یا د سپوږمۍ سره ورکړي دي او یا د نور سره ورکړي دي. خو عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا اصلي تشبیهات دي، خو لیکن صحابه خو ورکړي دي، خو کله د نور سره ورکړي کله د سپوږمۍ سره. نو هغه معزز مخ دی چې داغه د مخ تمام کائنات الله پیدا کړي، د معزز شي سره مثال ورکول کیږي چې نور او سپوږمۍ. د دوی عبادت هغه د بوتانو د پاره حقیر وو، بوتان هم حقیر وو، ځکه باری تعالی هغه مثال هم د مچ یا د عنکبوت ورکړي. نو باری تعالی چې کله دا آیتونه نازل کړل نو دی دا خبره وکړه چې یاره الله رب العزت سره خدا نه خایيږي. نو الہ فرمایي چې ان الله لا یستحي ان یضرب مثلا ما بعوده فما فوقها. الہ العالمین نه پرېږدي دا چې بیان کې یو مثال د ماشي یا د ماشي نه هم د حقیر سیز، د ماشي نه هم حقیر سیز مثال باری تعالی بیانوي. وایي چې وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. الہ العالمین فرمایي چې دا مثالونه موږ بیانو دا د عاقلانو د پاره، هغه خلک په پوهیږي چې کم عالمان دي په عقل کې دا د جاهلانو نه راځي. نو د باری تعالی په دغه مثالونو چې چا ایمان راوړ هغه مؤمنان شو، چا چې تکذیب او کفر هغه کافران شو. خپل بیا الله په دغه آیت کې دوه ډلې کړي. الته کې دوی دا سوالات وکړل چې باری تعالی سره خدا نه خایيږي، یو قسم ته دلته کې جواب ورکول کیږي چې په دغه بدبختو باندې دا جهالت دومره غالب دی چې دوی سوچ او فکر نه کوي. دا د څه د وجې نه؟ حسد دی، بغض دی، عداوت د رسول الله مبارک سره، د هغې د وجې نه د باری تعالی په آیتونو کې هم دوی سوچ او فکر نه کوي. الہ العالمین دوه ډلې ذکر کوي په دغه کې. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. د مؤمنانو شان دا دی چې کوم مؤمنان چې کله دا مثال واوري بس هغوی وایي چې بس دا د الله رب العزت له طرف نه حق خبره ده، بس باری تعالی بیان کړي دي آمنا وسلمنا، مونږ ایمان راوړی دی. او چې کله دوی واما الذين كفروا، او چې کله دوی دغه کافرانو ګوري دوی وایي چې ماذا اراد الله بهذا مثلا، په دې سره باری تعالی د څه شي اراده کړې ده. یعنی هغه حقارت او سپکاوي د دې په زړونو کې اوس یو قسم ته مسخره د دې په زړونو کې موجوده وه. او دا چا کولو؟ دا کافرانو، مشرکینو، منافقانو دغه عمل به ولې چې باری تعالی په یو بل ځای کې فرمایي وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. د چا په زړه کې چې مرض دی، مرض د چا په زړه کې في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، همدغه د منافقانو په زړه کې مرض و. الہ فرمایي چې منافقان او کافران مشرکان دا خبره کوي چې ماذا اراد الله بهذا مثلا. په سورۃ المدثر کې باری تعالی په دغه مثالونو سره د شي اراده کړې ده. نو دلته کې هم دغه د منافقانو یا د کفارو د مشرکینو هغه رد کوي باری تعالی چې مؤمنان هغه خلک دي چې سو واوري بس وایي چې دا حق دی د الله د طرف نه، او کافرانو دا وتیره او د منافقانو دا تردد او دا شک او شبهه د قران عظیم الشان کې چې دوی به وایي چې یار په دې سره د باری تعالی څه اراده وا. خو یضل به کثیرا. په دغه مثال سره باری تعالی ډیرو خلکو گمراه کوي. یعنی مراد د باری تعالی گمراه کول دغه دی چې د دې په فطرت کې قبلول وي خو لیکن دوی خپل قبول نه کوي، او مومنانو په فطرت کې هم وي خو هغوی قبول کوي. یو طرف ته نه قبلې بل طرف ته قبلې، چې څوک یې قبلې هغې ته د مؤمن لقب ورکولی شي، او چې څوک یې نه قبلې هغې ته د کافر. وما يضل به الا الفاسقين. او نه گمراه کوي په دې سره مگر الله رب الفاسقان. اوس دغه یو فسق دی. فسق معنا څه ده؟ فسق دې ته ویل کېږي چې ته د طریق مستقیم نه خروج وکړي، کم اعتدال او کم صحیح لاره چې ده د هغې نه اعتدال وکړي، دې ته فسق ویلی شي. اوس ګناه کبیره والا ته هم څه ویل کېږي؟ فاسق ویل کېږي. خو لیکن بیا کوم مراتب د فسق چې دي هغه درې مراتب ذکر کوي. یو ته تغابي وایي، بل ته انحماق وایي، او بل ته جحود وایي.
تغابی کم یو فسق دی چې انسان گناه کبیره کوي او بیا ورته وایي چې یاره دا ډېر بد کار به وکړو د فرض ترک کوي یا د حرام ارتکاب خو لیکن دې قائل وي چې دا ډېر بد کار کوي دا تغابی دی او یو انحماق دی چې سړی گناه کبیره کوي خو زړه کې یره نه راځي چې ماته به الله عذاب راکړي یا څه دا انحماق دی دغه دواړو حالاتو کې چې انسان وي دا سړی نه کافر کیږي پاتې شو کم جهود چې دی جهود داسې چې یاره یو سړی گناه کبیره کوي او بیا وایي چې زه دا ډېر ښه کار کوم لکه دغه بدبختو خلکو چې د رسول الله مبارک سره عداوت او دشمني او بغض یې کولو او بیا یې ویل چې مونږ دا ډېر ښه کار کوو مونږ ډېر ښه کار کوو نو دغه جهود دی نو دلته کې کم فسق چې دی د هغې نه دا درېیمه مرتبه چې کم جهود او انکار یعنی چې کم گناه کبیره کې چې دغه باطل ته خپلې او کم چې حق لاره ده هغه ته لرې کې د خپل ځان نه نو دې باندې بیا فخر کول او په دې باندې بیا نازېدل دغه کفر او ګمراهي ده دغه درېیم قسم ته مراد دی اوس دا فاسقان کم خلق دي الذين دا فاسقان باری تعالی فرمای هغه دي چې دوی د الله وعده محکمه ماتي اله العالمین نخو فازل کی من وعده اخستی و واذا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم عليهم انفسهم الست بربكم من الله رب العزت دا په سورۃ الاعراف کې وعده اخستی و رسول الله مبارک ته فرمای یاد کا هغه وخت چې واخستل استا رب وعده یعنی څه شی واخستا هغه وعده محکمه یې موږ اخستی و او دا وعده محکمه څه شی و الست بربکم زستا رب نه يم الله فرمایلیو ټول موږ ویل چې قالو بلا ولنا یا الہ ته زمونږ ربي او خپل ځان باندې موږ گواهی ورکړې و او دا ولی باری تعالی فرمایي چې روز قیامت بیا دوی دا خبره وکړي چې یاره موږ غافل او نا خبرو د دینه خو باوجود د دینه هم باری تعالی رسول الله مبارک را اولیږي د نبی رسول الله ولې رسالت دوی نه مني زما او ستا آقا هم باری تعالی را لېږلی دغه قرآن عظیم الشان هم د هغې په جبرائیل علیه السلام په واسطې په ده باندې نازل شوی دی خو دوی تکذیب وکړو چونکې چې کله یې تکذیب وکړو نو هغه وعده خلافي وراغله هغه وعده خلافي یا علما فرمایي چې په تورات انجیل کې د رسول الله مبارک متعلق ولې دا موجود نه و چې داسې یو پیغمبر به راځي د هغې به دا اوصاف به وي چونکې تاسو به د هغې اوصاف نه پټوئ دغه دوی یهودیانو ته پته وه باقاعده دغه کافرانو مشرکینو ته پته وه چې داسې پیغمبر ذات دی او دا په حقه او په سچ پیغمبر او دغه کلام چې په ده باندې نازل شوی دا هم په حقه باندې په ده باندې نازل شوی خو لیکن بغض عداوت دغه حسد د وجې نه دوی کولو نو باري تعالی دغه وعده دوی ماته کړه اله العالمین دغه فاسقینو ته نسبت وکړو نو دا همغه کافران ويقطعون ما امر الله او دوی کټ کوي د باري تعالی کوم امر چې دی او امر د باری تعالی سو چې تاسو پیوستوالی وکړئ سمانا صله رحمی وکړئ تفاسیر لیکي وی عرب دا اولاد د اسماعیل علیه السلام دی یهود دا اولاد د اسحاق علیه السلام دی پکار خدا و چې دوی خپلو کې څه کړی وی رورولي کړی وی اله العالمین حکم هم دا و چې کله د رسول الله مبارک د رسالت وخت راغی نو په دغه وخت کې د عربو او د یهودیانو د عربو سره سره واخسته مخالفت را واخسته نو هغه باری تعالی دغه ذکر کړ چې تاسو ته حکم د پیوسوالي شوی وو چونکه یو اولاد د اسماعیل علیه السلام بل اولاد د چاو د اسحاق علیه السلام نو پکار داو چې تاسو پیوسوالي کړو دغه پیوسوالي دوی مات ک ويفسدون في الارض او فساد پزمکه کی کولو د دې فساد پزمکه کی سو خپل خو کافران وو خپل خو د رسول الله مبارک په ذات باندې ایمان نه راوړلو د قران نه منلو خو نور خلق به من کول چې تاسو مزه دای د دې فساد اولئک هم الخاسرون ام دغه کسان تاوانیان دي الله دې موږ وسه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية